واذا حضر القسمت او هر کله چې حاضر شي تقسیم ته اولو القربا رشتہ داران والیتاما یتیمانان والمساکین او مسکینان. د دینه مخکې ذکر و چې مور او پلار وفات شي نو پاغې کې چې څنګه حصہ پاغې کې د سړو هم څه حصہ ده او دغه رنګې د ښځو پکې هم حصہ ده. اوس په دې آیاتونو کې وروستو د دغه حصصو ذکر دی چې څومره څومره حصې به دې ته میلاوي. خو د هغې نه مخکې چې کله تقسیم کېږي او دې ته هغه رشته داران راغونډ شوي چې کوم رشته دارانو په دې تقسیم کې حصه نه وي یعنی وارثان یې نه وي نو هغې کې الله پاک جل شانه د حسن سلوک حکم کوي چې دې سره حسن سلوک وکړي. اوس دا ذکر کوي چې واذا حضر القسمت هر کله چې حاضر شي تقسیم ته اولو القربا رشتہ داران والیتاما او یتیمانان والمساکین و مسکینان فرزقوهم تاسو ورکوئ دوی ته منه د دې حصونه وقولو او وایئ لهم دوی ته قولا معروفا ښکلې خبره. نو چې کله تقسیم کېږي نو تقسیم دپاره د دې رشتہ داران هم راغونډ شوي وي په هغه رشتہ دارانو کې یتیمانان هم وي په دغه رشتہ دارانو کې غریبانان هم وي. نو په دې کې دوه قسمه رشتہ داران دي. یو هغې چې هغې ته وارثان ویلی شي چې هغې دغې مړي چې کوم پلار وفات شوی دی تر وفات شوی دی زوی وفات شوی دی نو د هغه نه چې کوم میراث پاتې شوی دی کومه ترکه چې ورته وي دې نه چې کوم څیزونه پاتې شي مال وغیره دې ته ترکه ویلی شي نو دا دې پاتې شوي دي. نو په دې کې د دغه رشتہ دارانو خپلې خپلې حصې پلار مړ شو نو د زوی خپله حصه ده د لور خپله حصه ده زوی مړ شو نو د پلار خپله حصه ده د مور پکې خپله حصه ده. خو بعضې رشتہ داران داسې چې د هغې پکې حصې نه رسي هغه محروم دي حصو نه. نو الله پاک فرمایي چې دوی په دغه موقع باندې حاضر شي او دوی غریبانان نو پکار ده چې تاسو دوی له د تقسیم په دې موقع دوی راغونډ شوي د دوی پکې حصه نه رسي شریعت دوی له حصه نه ده ورکړې د قانون مطابق د دوی حصه نه رسي خو بیا صدقه په دوی باندې وکړئ غریبانان دي نو دوی له څه ورکړئ. تاسو ته پاک مفته میلاو شوې ده څه پیسه خپې لاس نه دي خور کړی مزدوري خو نه ده کړې خو مفته ته الله د طرف نه میلاو شوې ده حصه. دا کوم غریبانان چې دي د الله په نس د دې حصه نه رسي خو بیا غریبانان دي یا پکې هغه یتیمانان راغونډ شوي دي چې هغې په دغه میراث کې حصه نه رسي نو دوی له دې لږه لږه ورکړئ. خو هغه د درو شرطونو سره ده. یو شرط به دا وي چې دغه مال لا تقسیم شوي نه د سره دې غریبانانو له صدقه ورکړي خیرات ورکړي د هغې دپاره درې شرطونه دي. یو شرط به دا وي چې دا ټول د څومره وارثان دي د چا چا په دغه حصه کې حق دی چا چا پکې حصه ده نو هغه ټول به موجودي. که په دې کې یو غیر حاضري نو د مشترک مال نه دي چاله صدقه خیرات نشي ورکولی. دویم شرط ورله دا دی چې ټول په دغې صدقه باندې خوشحاله وي ټول حاضر هم وي خو یو په کس پکې غیر حاضري او هغه ته اطلاع وغیره نشي رسېدلی نو بیا دې د دغې مال نه چې کوم دي حصه نشي ورکولی مشترک مال. دویم شرط ورله دا دی چې ټول پې خوشحاله وي او دریم شرط ورله دا دی چې په دې وارثانو کې څوک نابالغه نه وي او نابالغه پکې وي نو بیا دې صدقه د دغې مال نه نشي ورکولی مشترک مال او چې هر چا ته خپله خپله حصه ورسېده نو بیا د خپلې خپلې حصې نه ورکولی شي خو د مشترک مال نه نشي ورکولی. زموږ دلته عام طور غلط قانون دا دی چې خلک خیراتونه کوي مړي پسې ماښامونه کوي جمعې کې ورپسې نو په دغې کې د مړي په دې وارثانو کې ماشومانان هم وي نو ماشوم که اجازت وکړي د اجازت چې کوم دی چې دی بالغ شوی د اجازت نه دی خو دې اجازت ورکړي دا ماشوم خو د ده اجازت قابل قبول نه دی د الله په نسبت باندې تر څو چې دی بالغ شوی نه دی. نو مړی وفات شي نو د هغې مړي د مال نه خلک چې کوم دی مخامونه کوي صدقې ورکړي دا قطعي حرام دي دا حرام کار کوي دي دې مړي پسې خیرات کوي نو چې دا حصې تقسیم کړي د خپلې حصې نه پسې بیا وکړي خو د مشترک مال نه د شریک مال نه دې حصې دې چې کوم دی مړي پسې نه خیرات کولی شي نه پسې جمعه کولی شي نه پسې څلوېښتي کولی شي. مخکې ورځ کې رضوان الله باچا کسان جمع کړي ټول دې کلي چې کوم مشران وو هغې ټول را جمع کړي ای پکې دا خبره وکړه چې دا ناجایز دی ډېرو خلکو مخالفت وکړي دا څنګه ناجایز دی داسې دی دا هغسې دی بلکې کته دا رواج دی چې هغې په غم کې شربتونه هم ورکړي هغې ټول دا مشوره وکړه چې یاره دا کم
غلط رسمونه دي په مونږ کې راننوتي نه مونږ مشر کلی یو مشران یو د دې کلی چې مونږ د خپل کور نه ختم کړو د غریبانان به خپل باندې ختم اگر دوی الله باجه به دا خبره کړو دوه درو کسانو هم حمایت وکړو نو ټول مخالفت چې دا خو د مخ کې نه روان دي زمونږ پلار نیکه به دا خبرې کولې او ولې مولانا صاحب نه څوک لوی عالم شته دي هغه څوک نه دي منع کړ په هر حال خدا د ټولو علماء متفقه فیصله ده چې د مړي د مال نه چې په دې کې معشوم شته دی نو د دغه مړي د مال نه څوک نه خیرات کولی شي په دې مړي پسې نه ماښام کولی شي نه پسې جمعه کولی شي نه پسې سلوختي کولی شي یا به معشوم نشته دی خو یو کس به غیر حاضر دی موجود نه دی او هغه تر ټلیفون په ذریعہ باندې اطلاع نشي ور رسیدلی دا غني اجازه نه دی اغستی او دې دغه مال نه خیرات کوي صدقه کوي دا ټول چې کوم نه ناروا دي دا ناجایز نو د الله فرمای چې کو دغه یتیمانان راشي چې دا درې شرطونو سره کس پکې غیر حاضر ومني او وارثانو کې د چا چې حصي په دغه مال کې دویم نابالغه پکې ومني ټول په خوشحالي نو دې بقا د غریبانو لته لګي سور کی او کنا په دغه ټیم کې یا پکې نابالغ یا څوک حاضر پکې نه وي نو بیا چې دې خپل حصے ملو شي نو پکار د شدید غریبانان کم راغون شي د دې رشتہ داران یا پکې یتیمانان یا خصوصا هغه یتیم پکې راغلي چې دا غ پلار دغه د نیکنه مخکې وفات شي پلار د نیکنه مخکې وفات شي او بیا کله نیکو وفات شي دا ترونه د هغه مال تقسیمی ځان له اخلي نو پکار د یتیم پکې د الله په نسبت باندې نه رسي نو الله دې د حکم کوي چې ما خو له حصہ نه مقرر کړی ځکه دا ماشوم په خپل وارث نه دی جوړ شوی د پلار لا وارث نه جوړ شوی ځکه پلار د نیکه د مرګ نه چې کوم دی مخکې وفات شوی نو د دین وصی پکې حصہ نه رسي خو پکار د شي تاسو دله پکې حصہ ورکړي حصہ پکې ولا ورکړي کو د شریک مال نه نشي ورکول ټول ترون د چې کومه حصہ میلاو شوله نو د خپل حصے نه دی ورواره لګ ورکړي په دې الله پاک ډېر خوشالي الله دې دا حکم او کنه نشي ورکولي یا د یتیم ورواره لتاسو لګ ورکړه او دی وی چې مال پوری سره کې نو الله وی بیا عمر ټایمو الله فرمای چې وقولو او وای تاسو لهم دوی ته قولا معروفا خپل خبره ورته وای چې ورواره ستا پکې پوری سره رسید الله په نسبت باندې تعالی چې مونږه کوم لګ درکړه دا په خپل ځان باندې احسان وګڼه زمو او دا مونږ تعالی د خپل طرفه درکړه